السلام علیکم ملګرو. بابر اعظم د کپتانۍ حوالې سره یو غټ سټیټمنټ راغلی دی. آیا واقعي بابر اعظم د پاکستان د ټیم کپتانی غواړي؟ ځکه پرونه یو پریس کانفرنس شوی دی د پی ایس ایل فاینل چې کوم ټیمان کوالیفای شوي دي، حیدرآباد او پېښور زلمي، د هغوی کپتانانو پریس کانفرنس و چې بابر اعظم نه پکې یو صحافي پوښتنه وکړه که چېرې تاله د پی ایس ایل نه پس پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان د ټیم کپتاني افر کړي، نو آیا ته به قبلې که نه؟ نو د هغې حوالې سره د بابر اعظم جواب نه پته دا لګي چې بابر اعظم کپتانۍ ته تیار دی. بابر اعظم ولا ویلي چې هغه د بیا خبرې دي او اوس زما چې کوم فوکس دی هغه صرف په فاینل میچ باندې دی. زما ټوټلی فوکس د پی ایس ایل د فاینل میچ دی، نور د کپتانۍ خبرې بیا دي. او که د هغه کپتانی مطلب د پاکستان ټیم پکې فایده وي، نو هغه سړي له دې کپتاني ورکړلی شي چې د پاکستان ټیم پکې فایده وي. که هغه زیمه قبل دی یعنی دې ځای کې د بابر اعظم ښه صفا پته لګي چې بابر اعظم اوس هم د پاکستان د ټیم کپتانۍ ته تیار دی. آیا که چېرې تاسو په مشوره باندې وي، نو تاسو بابر اعظم ته څه مشوره ورکوئ چې هغه د پاکستان د ټیم کپتاني قبوله کړي که نه، کپتاني واخلي واپس که نه؟ که چېرې د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې ورته افر وشو، نو بابر اعظم ته دا کپتاني قبلول پکار دي که نه؟ خیر، بابر اعظم چې کوم جواب ورکړی دی، نو دې نه مطلب یو گرین سیګنل ملاویږي چې بابر اعظم کپتانۍ ته ریډي دی. که چېرې بابر اعظم کپتانۍ ته ریډي نو بابر اعظم به صفا الفاظو کې ویلي چې نه، زه کپتانۍ ته ریډي نه یم، یا زه کپتاني نه کول غواړم، زه ایز ا پلیر لوبه کول غواړم، یا زه خپل ټول فوکس د کپتانۍ په ځای په خپل گیم باندې مرکوز کول غواړم. داسې جواب هم ورکولی شو. خو بل طرف ته بابر اعظم ووایي چې دا بیا خبرې دي. دا بیا خبرې دي مطلب دا چې یعنی بابر اعظم له که چېرې افر وشو د کپتانۍ، نو بابر اعظم به دغه کپتاني قبلوي. نو زما په خیال باندې بابر اعظم له کپتاني نه دي قبلول پکار. خو بل د پاکستان د ټیم که چېرې بابر اعظم کپتاني نه اخلي، نو یا به شاهین کپتان کوي، یا به رضوان. خو خیر ټي 20 کې مشکله ده چې سلیکټ کړي، خو یا به شاهین افریدي کپتانۍ یا به شاداب کپتانۍ. اور زما خیال باندې دواړه ډیزرونګ کلاړیان نه دي چې د کپتانۍ ته واخلي. ځکه که شاهین افریدي ریدم تاسو وګورئ، نو هغه یو داسې کلاړي دی چې اتر میچ هر